موږ پاروند و ایسی صاحب ته هم دغه خبره کړې ده چې دلته په دې ژوب کې د دې دوو غونډیانو هم یو تاریخ پروت دی او دلته په دې ښار کې د اوسېدونکو خلکو هم یو تاریخ پروت دی. دلته به تر تنخوا زیات کار نه کوي، دلته به ډېره بیداري نه کوي ایس ایچ او صاحب، دلته به بې ځایه دروازې نه ټکوي، کنې بله ورځ به په یو دروازه کې سر بند وي په سوالو به د بیا نفس ته خپل حق غواړې هغه به هم ته په سوال غواړې، هغه به هم ته په یو چاته ورځې په پښو کې به سر اوږدې بیا به یې غواړې. کډوالو سره دا رقم عمل لکه دلته چې یو بلوچ ایس ایچ او بله شپه د شپې پر یوه بجه راوتلی و د خلکو په کورونو ننوتی او دروازې یې ټکولې، دا رنګه کار دا رنګه عمل د دې ایس ایچ او که دا ډي سي وي که دا اے سي وي که دا کمیشنر وي که دا ډي آی جي وي و دې ټولو ته وایو چې داسې عمل د شپې پر یوه بجه باندې چې د هغو خلکو سره شناختي کارډونه دي، د هغو خلکو سره کارډونه دي، هغه ته د شپې راویښوي ماشومان او سپین ږیري، دا کار بالکل د کولو نه دی. له دې کاره څخه لاس واخه او دا پی ټي ایم بیا ورته یایي که بله ورځ داسې کار کېدی په دې ښار کې که څوک درته درېدی که نه درېدی د پی ټي ایم ځوانان پی ټي ایم به تا ته خامخا دري. دا نننۍ غونډه یا احتجاجي مظاهره د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه څخه په چمن کې ناست پرلت د هغه په حمایت کې ده. په چمن کې له څلور شپو څخه غریبان مزدورکاره انسانان ناست دي، پښتانه افغانان، هغه د خپلې روزۍ هغه یوه لاره وله چې دوی به پر دا تار باندې یو ټیر اخوا ته اړولو یا به دې خوا ته رااړولو. ماخوستن به بچیانو ته یو 500 روپۍ مزدوري کوله. هغه له بده مرغه دلته د پاکستان د کرایې واکدارانو په هغه روزي هم پر بنده کړه. هغه پرلت دا غوښتنې کوي چې موږ پر دې ډیورنډ لاین باندې پاسپورټ نه منو او د افغان کډوالو سره په دلته په دې وطن کې ظلم نه منو. نو دا مظاهره د هغه پرلت د مطالباتو حمایت کوي او له هغو سره په هر وخت په سخته کې د پی ټي ایم ټول ځوانان چې هر ځای وي هغه به راوځي او د دوی په حق کې به نارې کوي. عزیزانو هغه پرلت چې جایز مطالبات دي، بدبختانه په ریاستونو کې خلک دا رقم کارونه چې کوي چې ډېر ناجایزه وي هم په زور او په جبر او په بله ورسره کوي. خو دلته په پاکستان کې که ته خپل حق غواړې هغه به هم ته په سوال غواړې، هغه به هم ته په یو چاته ورځې په پښو کې به سر اوږدې بیا به یې غواړې. دلته د انساني حقوقو پامالي روانه ده، په دې ملک کې د انساني حقوقو تذلیل روان دی، د انسانیت تذلیل روان دی او دلته په دې وطن کې افغان کډوالو خبره کوو. افغان کډوال د پاکستان په خپله تر 2 کروڑه خلکو زیات انسانان په نړۍ کې میشت دي. څوک چیرې دي پر داسې لارو تللي دي چې نه شناختي کارت پر هغه لاره منل کېږي، نه پاسپورټ منل کېږي، نه دې خلکو وړي دي نه له دې خلکو سره سته. د پاکستان خپل پنجابیان، سندیان، بلوچیان تر 2 کروڑه زیات خلک په نړۍ کې میشت دي. خو موږ نه ولیدل چې یو چا د دوی د خپل د پاکستانیان ورا واپس کړي دي او یا یې ورا لېږلي دي. نو دلته د انسانانو د نړیوالو یو خپل حقوق یو خپل یو انټرنیشنل پالیسي راځي د انسانیت نړیواله، په هغه کې د انسانانو خپل حقوق معلوم دي، هغه طریقه کار یې معلوم دی. پکار دی چې دلته په پاکستان کې له د افغان کډوالو سره هم هغه طریقه وسي لکه نړیوال چې له پاکستانیانو سره کوي. خو او یوه خبره بله، دا هر څه باوجود په دې ښار کې په کراچي کې به سندیان پر پښتنو راپورته، په لاهور کې به پنجابیان راپورته او دلته به هر څوک وي. خو دا پښتونخوا وطن کې په پښتونخوا وطن کې له افغان کډوالو سره زموږ ستی په وطن کې د پښتو په وطن کې په افغان خاوره کې له افغان کډوالو سره دا رقم عمل لکه دلته چې یو بلوچ ایس ایچ او بله شپه د شپې
پر یوه بجه راوتلی و د خلکو په کورونو ننوتی او دروازې یې ټکولې. دارنګه کار دارنګه عمل د دې سیچو که دا ډي سي وي که دا اے سي وي که دا کمیشنر وي که دا ډي آی جي وي و دې ټولو ته وایو چې داسې عمل د شپې پر یوه بجه باندې چې د هغو خلکو سره شناختي کارډونه دي د هغو خلکو سره کارډونه دي هغه ته د شپې راویښوي ماشومان او سپین ږیري دا کار بالکل د کولو نه دی. له دې کاره څخه لاس واخه او دا پی ټي ایم بیا ورته یایي که بله ورځ داسې کار کېدی په دې ښار کې که څوک درته درېدی که نه درېدی د پی ټي ایم ځوانان پی ټي ایم به تا ته خامخا دري. دا نن خو موږ په هسې په یو دغه کې خبره در سره کوو په عامه لهجه کې بله ورځ د بیا مخې ته درو بله ورځ پرلت در کوو بله ورځ بیا دلته مشران راغواړو مشر منظور راغواړو. له دې کاره د دې طریقه کاره څخه به ته لاس اخې او دا د شپې دنده به یې لکې دا د شپې به لکه غل د خلکو په کورو به نه ننوځې. د شپې به نه ننوځې. په دې طریقه باندې لکه غل په کورو باندې به نه ننوځې. پر ورځ باندې راځه موږ د ملګري ګورو به د دې هر دلته چې کوم خلک میشت د هغو کارډونه شته او هغه موږ ته بیا هم چې کارډ نه لري هغه خلک هم ته په دې طریقه نه شي ایستلی لکه دا کومه طریقه چې تا خپله کړې ده. د ډیورنډ لاین د پاسپورټ خبره ډیورنډ لاین باندې ملګرو ډېرې خبرې کړي دي. پر ډیورنډ لاین باندې زموږ پر دې دا چې 100 کاله 110 کاله د مخه دا کرښه کش شوې ده. پر دې کرښه باندې اول وار دا له موږ سره منل شوي دي چې د کرښې په هاخوا پښتانه او د کرښې په دې خوا پښتانه د هغو اصله خلاصه ده که هاخوا ته اړئ که دې خوا ته اړئ د هغو مال خلاص دی. دا کومه مال مویشي چې ورته وایي د خر او آس او غوا او میږ او دا خلاص دی پښتانه کې واخوا ته اړئ کې به دې خوا ته اړئ. هیڅ کوم پښتون افغان به پر پاسپورټ یا پر ویزا یا پر کارت باندې دې خوا ته نه ځي هغه به خلاص وي. نور خلک نور قومونه نور سوداګر که راتلل د هغو دپاره به کارډونه وي. پکار دی چې دا که ډیورنډ لاین منې یې وارته او ته دا وایه چې دا ډیورنډ لاین دی او دا انګریز ایستلی دی نو دا ته ډیورنډ لاین تسلیمه یې بیا پکار دی چې ته د ډیورنډ لاین معاهده هم تسلیم کړې. که ته د ډیورنډ لاین معاهده نه تسلیمه یې موږ بیا ډیورنډ لاین نه در سره تسلیموو. بیا به دا خبر موږ در سره کوو یوه واره چې که ته د ډیورنډ لاین د معاهدې خلاف ورزي کوې بیا موږ له تا سره د ډیورنډ لاین خلاف ورزي کوو. که ته د ډیورنډ لاین منې بیا به معاهده هم منې. دا به د پاکستان واکداران هم مني دا به د پاکستان فوجیان هم مني دا به د پاکستان جاسوسان هم مني دا به د پاکستان خوښونکي خلک هم مني. او دا د تاریخ رښتیا دی او دا رښتیا نه پټېږي. دا به تاریخ کې لیکل شوي دي او دا تاریخو لیکلي خبرې دي. دا نه پټېږي. د دې څخه نه انوری ځان خلاصولی سي چې پر چور دروازه باندې راغی پر کرسۍ کښېنسئ سبا به په فلته ووایي سبا خو به راځې یا په دغه وطن کې خو به دغو عزیزانو له راځې له دغو عزیزانو سره به په کم مخ کښېنې. پر ځان خو د کاکړ نوم ایښی دی خو کارونه د بلا که د کاکړانو وي کارونه خو د چودریانو کوي دا کارونه خو په خدای که د کاکړانو بل پر ځان باندې دا څکزي نوم ایښی دی جان خدای خبر دی چې دا له امریکایانو څخه پاتې شوی دی په افغانستان کې دې خوا ته راوښتی دی که څه بده پټکه ده پر سر باندې ویښته نسته او خویونه خو د بیخي ګر سره دلته بیا خو پر پی ټي ایم باندې سترګې هم ورستېږي دا ستا غوندې سور سترګې پی ټي ایم دلته ډېر په دا 15 کاله کې ساړه کړل. پر پی ټي ایم باندې به هر څوک تبارې نه تازه کوي جانه که ته که انوری ته که سرفرازه ته دلته موږ ډېر زورور ولدل دا د 550,000 تنخواداران ول دلته نن هغه نسته دغه ځوانان ناست دي نن هغه پر دې خاوره نه پیدا کېږي دغه ځوانان ناست دي. نو د دې هر څه باوجود به موږ انشاءالله راوځو له دوی سره به درو. په آخر کې یوه خبره له پارون څخه پر سوشل میډیا باندې کېږي د چمن په پرلت کې یو چا خبره کړې ده زه به د تنظیم د دغه خبرې ته ځواب لا هم په داسې شکل ووایم یا به سوال پوښتنه ځینې وکړم. صلاحالدین نومېدی د دې سړي پرون د پی ټي ایم په هکله باندې یا د مشر منظور پښتون په هکله باندې یا د علي وزیر په هکله باندې څه خبرې کړي دي
چې بیا منظور پښتون دی بیا پاسپورټ پر ډیوره تورخم باندې بیا پاسپورټ ونیسي په منظور پښتون پر تورخم منظور پښتون وجود نه وي ستا وجود وي دغه پاسپورټ تا منلی وي پر تورخم باندې هغه هم ستا د لاسه پکې پساوي په هغه پاسپورټ کې هم او دلته چې ته خبره کوې چې منظور پښتون دلته کوم تشدد ته هڅوي کوم د تشدد پر خوا باندې بیایي 3 میاشتې دا 4 میاشتې څه وخت دمخه په پښین کې په جلسه کې ته ولاړ وې تا ول انقلاب چې کوم دی هغه انقلاب چې کوم دی هغه داسې نه راځي انقلاب تشدد غواړي انقلاب قرباني غواړي انقلاب پلانا غواړي بیا نن ته څنګه امن پرسته سوې د افغانستان کې د دماکو ته لمنې وهلې افغانستان کې د بریدونو ته لمنې وهلې افغانستان کې د بریدونو ته زنده‌باد ویلو نن میړه څه دا یو سوال به بیا موږ له تازه وکړو نن میړه څه ته پټاوېږه ما تر تا له مخه به موږ پټاو سو خو دا یوه خبره ته ما ته خالي را ثابته که د دې خبرې جواب خالي راکه چې په دې خوا باندې دا د طالبان په اخوا طالبان خو زنده‌باد ول ای په اخوا طالبانو ته خالي زنده‌باد وایه بس ته خلاص یې له موږ بیا پوه سو کارم پوه سو دا ستا مبارزه بیا موږ پر مخ باندې وړو دلته ته د فوج د یېرې څخه یو زنده‌باد نسې ویلی الټه پر دغو باندې ته د اپریشن کولو اجازتونه اخې ورکوې و فوج ته او موږ ته پیغورونه راکوې د پیغورو څخه به سره تېرېږو مولوي صاحب ستا ولاکه 1 انچ مځکه د ډیورنټ په دې خوا ستا مځکه ټوله په اخوا ده او دلته د ځان پر فوج دومره ګران کړی دی د یوه محمود خان دا راولو دپاره پر چمن ودرولې او بیا نن دومره لوړ غورځې دا به دا کرسۍ به دې سبا نه وي دلته موږ پر دې خاوره ژوند کوو او دا به بیا موږ تا ته وښایو چې موږ څه وکولو د پی ټي ایم ګرفتار ملګري د پی ټي ایم سند کوارډینیټر نورالله ترین دا 2مه میاشت پوره کېږي په بې ګناه په زندان کې ناست دی د افغانانو پر سر په زندان کې ناست دی د افغانانو دپاره جلسې مظاهرې کړې دي د هغو دپاره راوتلی دی نن د پاکستان په انګریزي قانون کې دی په زندان کې دی ګیلمن وزیر ادرامان وزیر زکیم وزیر دا د فوج په قبضه کې دي فوج اغوا کړي دي تر اوسه پورې هیڅ درک نسته چې د پاکستان فوج له کومې ورځې اغوا کړي دي له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې د هغو تر اوسه پورې نه په کوم عدالت کې پیش شوي دي نه یې څه ګناه معلومه شوې ده او نیغ په نیغه ډایرکټ فوج پورته کړي دي د پاکستان فوج خړه ورده یې وله له چیک پوسټ څخه یې پورته کړي دي تر اوسه پورې یو درک نسته دا غوښتنه کوو چې دا زموږ ملګري د زر تر زره راخلاص یو عدالت ته دې پیش دی دا څومره وخت چې ورک ول پر څه شي ورک ول د دې سوال او جواب دی وسی د چمن پر لت مطالبات د پاکستان ګورنمنت زر تر زره ومني ګورنمنت نه فوج دې زر تر زره ومني او دلته د افغان کډوالو سره دا کومه طریقه باندې چې جبر ظلم روان دی دا ظلم دی بند کی کنه موږ دلته په دې نور به په دې وطن کې مبارزه کوو خامخا به کوو خو دا د ژوب چې دی موږ پاروند و ایسي صاحب ته هم دغه خبره کړې ده چې دلته په دې ژوب کې د دې 2 غونډیانو هم یو تاریخ پروت دی او دلته په دې ښار کې د اوسېدونکو خلکو هم یو تاریخ پروت دی دلته به تر تنخوا زیات کار نه کوي دلته به ډېره بیداري نه کوي SHO صاحب دلته به بې ځایه دروازې نه ټکوي کنې بله ورځ به د په یو دروازه کې سر بند دي په سوالو به د بیا نفس وخیسي داسې نه ده دا د پښتو وطن دی او دلته به پښتو سره کوو په پښتو باندې به په روایاتو به ژوند سره تېروو نو یو واره بیا ستاسو د ټولو مننه کورم ودان داسې به راوځو په ښار کې که یو څه خلک یو بس دا کافي یو په ښار کې معنا انسانان خامخا ژوند لري کاروبارونه لري مصروفیت لري خو سیاسي اکټیویټي چې کله وي هغه به موږ کوو هغې ته به راوځو موږ انشاءالله و دې هر څه ته بیداره یو د دې هر څه د مخې خلک موږ یو د افغانانو سره په هره سخته کې د پی ټي ایم ځوانان به په سخته کې ولاړ وي او په دې کې په پی ټي ایم ځوانان به په سخته کې ورسره ولاړ وي او په خوشحالي کې موږ هسې هم له چا څخه خپله برخه بیا نه ده غوښتې موږ بیا که چا غوښتو هم کورې ودان که نه غوښتو هم کورې ودان په آخر کې ستاسو د ټولو مننه دا آخري شعر باندې اجازت در څخه اخلمه وایي تر ګریوان به یې کام نیسي او حساب به غواړي
تر ګریوانه به کام نیسي او حساب بغواړي دغه خړپوشي چوکیدار خدای مهربانه باچا او د ډیورن بنوي ډیورن بنوي جنگ بنوي موږ به ټوله ورځو ډیورن بنوي جنگ بنوي موږ به ټوله ورځو وي به میلې پر کندهار خدای مهربانه باچا ډیره مننه کورم وده